الیمین ګنډاپور د عمران خان خور علیما خان ته قراره جواب ورکړی دی. الیمین ګنډاپور عمران خان سره په جیل کې ملاقات شوی دی. په هغه ملاقات باندې هم ډیر ماهرین خبرې کوي چې څنګه دا ملاقات شو. بل په دغه ملاقات کې الیمین ګنډاپور عمران خان ته چې کومې خبرې کړې وي هغه علیما خان ته پته لګېدلې ده. نو اوس علیما خان ته دوباره کلیرنس کړی دی الیمین ګنډاپور. عمران خان سره چې کله د الیمین ګنډاپور ملاقات شو نو عمران خان ته الیمین ګنډاپور ووی چې په دغه درې الزامات په علیما خان لګېدلي دي. هغه لومړنی نمبر الزام دا دی چې سوشل میډیا کنټرول د عمران خان چې څومره هم سوشل میډیا ده د هغې کنټرول علیما خان سره دی. دا چې کوم دی الیمین ګنډاپور عمران خان ته په جیل کې وي. دویمه خبره یې ولدا وکړه چې علیما خان د پی ټی آی چیرمین جوړېدل غواړي. او دریمه خبره یې عمران خان ته دا وکړه چې د علیما خان ایم آی سره یعنی ملیټري چې کوم انټیلیجنس دی لکه څنګه آی ایس آی ده زموږ په ملک کې ډېرې ایجنسیانې دي جی نو هغې کې ایم آی هم یو ایجنسي ده ملیټري انټیلیجنس ورله ویل کېږي چې علیما خان ملیټري انټیلیجنس سره په رابطه کې ده. دا الیمین ګنډاپور عمران خان ته ویلي دي. نو اوس د دې خبرو الیمین د علیما خان ته پته لګېدلې ده. نو علیما خان ته دوباره الیمین ګنډاپور قراره جواب ورکړی چې دا خبرې ما ولې عمران خان ته کړې دي. د دې شاله وجوهات دي د هغه وجوهات په بنا باندې دا خبرې ما عمران خان ته په جیل کې وکړې. عمران خان ته دا خبرې وایي ما ځکه وکړې الیمین ګنډاپور ویلي دي چې لومړی خبره دا ده چې عمران خان خور چې کومه ده علیما خان هغه د پی ټی آی چیرمین جوړېدل غواړي. دا خبره ما په دې وجه کړې ده چې حفیظ الله نیازي چې کوم دی هغه بار بار تا ته چیرمین وایي بار بار تا له وزیر اعظم وایي وزیر اعظم علیما خان دله وایي بار بار دله هغه د پارټۍ مشره وایي. نو ما وایي کېدای شي ته د پارټۍ مشره جوړېدل غواړې پارټي ټیک اوور کول غواړې. دویمه خبره زموږ د پارټۍ وایي غټ غټ لیډران په 9 کیسونو کې ګرفتار شوي دي چې هغه هغه وخت هغه ځای کې موجود هم نو چې د کوم ځای الزامات کوم ځای کیسونه په هغې جوړو خو بیا هم هغې ته په هغې کې سزاګانې میلاو شوې. او د علیما خان زوی چې کوم هغه ګرفتار شو او 3 ورځې پس هغه دوباره رها کړلی شو. نو په دې وجه ما دا خبره وکړه چې کېدای شي ته ملیټري انټیلیجنس سره رابطه کې ای سره ستا جوړ توړ راغلی وي او ستا زوی راپرېښی وي. بل الیمین ګنډاپور چې کوم ملاقات په جیل کې عمران خان سره وشو نو دا د ملاقاتونو ورځ هم نه وه. دې نه مخکې به الیمین ګنډاپور لاړو د جیل نه بهر به ډېر انتظار وکړو خو بیا به هم د الیمین ګنډاپور عمران خان سره ملاقات نه کېدو. او په دغه ورځ باندې الیمین ګنډاپور اچانک ملاقات شو ګاډی ډایرکټ جیل ته دننه لاړو او ملاقات وشو. نو اوس ډېر ماهرین چې کوم دی په دې خبره هم خبره کوي چې عمران خان په دې وجه ملاقات کولو الیمین ګنډاپور سره الیمین ګنډاپور ملاقات ځکه وکړلی شو چې په دغه ملاقات کې الیمین ګنډاپور په علیما خان باندې دغه 3 الزامات لګول او عمران خان ته د علیما خان دغه 3 خبرې کولې. ډېر ماهرین دې حوالې سره مختلف قسم خبرې کوي خو دا مکمل اپډیټ شو چې کوم 3 الزامات په علیما خان باندې الیمین ګنډاپور لګولي وو نو د هغې مکمل کلیریفیکیشن یې ولو کو چې دا خبرې ما په څه وجه باندې کړې وي. نو دا په دې ویډیو کې مکمل اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.